وی د روټۍ نه مخکې لاس انزل او وروستو لاس انزل دا فقر ختمی، غریبی ختمی او دا د ټولو انبیاء کرامو سنت دی او غریبی او فقر هم ختمی د روټۍ نه مخکې لاس انزل او وروستو لاس انزل فقر ختمی چا باندې غربت د دې سره ختمیږي او دا د ټولو انبیاء کرامو سنت هم دی نو بچی رو د سنت عادیان کوي بچو ته طریقه خیر صحابی وی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ناسو نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته په یو ټیم د روټۍ درې آداب وښودل وی چې روټۍ شروع کوي نو په بسم الله شروع او چې خوري نو په ښي لاسې خوره او چې خوري نو د خپلې مخې نه خوره درې آداب و سنت د روټۍ راته امام الانبیاء وښودل بچی چې د روټۍ ته کیني او لاس نوڼۍ ته مخې ته کي او کاسه کې ورښکته کي لاس وله ونیسي عکراش رضی الله تعالی عنه دا یو صحابي دی دی وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ومه چا سرید راوړو ما تکړې روټۍ غوښه راوړله نو ما دسی په کاسه کې دا لاس ګرځو دسی دې ځای نه نوڼۍ اوچته وه دې ځای نه اوچته وه داسې مې دا لاس ګرځو وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم زما ښی لاس په خپل ښي لاس باندې ونیو داسې د ښي لاس نه ونیومه ما ته وی داسې مه کوه لاس یې راله خپلې مخې ته کو وی د خپلې مخې نه خوراک لاس کاسه کې ګرځومه ښه لاس کاسه کې مه ګرځوه د خپلې مخې نه یې خوره ما وی ټیک دی عکراش رضی الله تعالی عنه فرمایي وی په بله موقع چا په یو لوښي کې کجورې راوړلې نبی علیه السلام پکې لاس ګرځو یو طرف ته بل طرف ته ما ته وی چې عکراشه رضی الله تعالی عنه دې کې اوس لاس ګرځولی شي دې ځای نه راله د دې ځای نه راله د دې ځای نه راله مطلب دا چې کله څیزونه مختلف وي نو بیا لاس ګرځولی شي په درستخان سالنونه ډېري که یو نوڼۍ یو نالې بل بل نه الې بل بل نه الې نو بیا ټیک ده یا کجورې او سسیز څوک راوړي چې هغه مختلفي بعضې پخې بعضې کچۍ نو یې ما ته یې وی چې اوس لاس ګرځولی شي ګرځوه پکې څومره ښکلې ښوونه یې ورته وکړله سنت عمل یې ورته وښودو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی د سالن منځ ته به نوڼۍ نه کته کوي بعضې وخت کې